الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډېر قابل قدر ډېرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو، دا الله رب العزت ډېر لوی احسان وشو، ډېر لوی کرم او ډېر لوی په موږ باندې مهرباني وه چې الله رب العزت د رمضان مبارک په شان د میاشت زموږ په زندګۍ کې راوسته، او الله رب العزت پکې موږ او تاسو ته د روجو نیولو، د تراویح کولو، د تهجد کولو او د قرنګي د صدقاتو کولو او د نیکو اعمالو د قرآن د تلاوت توفیق الله راک. پاک پروردگار د خپل دربار یاله کی قبول او منظور کی. که عمرګرو پکې اعتکاف کړي نارینه او زنانو، الله داوی د اعتکاف او داغو ټول دعاګانې چې کومې د امت د پاره غوښتي دي الله رب العزت ټول دعاګانې قبول کی. محترمو، دا نننۍ ورځ دا خوشحالي، د دې خوشحالۍ شاته څه مقصد دی، یا موږ دا خوشحالي د څه مقصد د پاره کوو، یا په موږ دا خوشحالي ولې راغلی؟ نو محترمو، د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د روایاتونه د احادیث مبارکونه چې کوم تعلیمات د امت ته ملاو شوي دي،
محترم د دې امت د پاره الله رب العزت دو د خوشاله موقع دی امت ته ورکړي دي. اسی همونږ او تاسو پښتانه دا یو متل کوي روغ صحت اختر دی. محترمو د امت ته دا دو خوشاله ورکړي شوي دي په غټه سطح باندې. نو دې پسې شاته وجوهات شته او دا وجې د دې لپاره بیانو چې زمونږ او ستاسو د مؤمنانو د مسلمانانو خوشحالي او د غیر مسلمه اخترونه او تهوارونه خوشحالي په دې کې منځ کې فرق راشي چې څنګه یهود عیسایان هندوان په خپل خپل مذهب کې او په خپل خپل طور او طریقه کې خوشحالي مناوي داسې خوشحالي به د امت محمدیه د مسلمانانو خوشحالي به داسې خوشحالي نه وي. که ما ورته وګورو بعضې خلک کرسمس مناوي یهودیان عیسایان یو ورځ داسې مناوي چې په هغې باندې هغوی خوشحالي کوي او خوشحالي پای کې د شریعت ټول حدود ماتي. که د هغوی په شریعت کې د پردې اهتمام شته نو د پردې اهتمام نه کوي. دا قرنګي که ما ورته هندوان ته وګورو چې کوم د هندو مذهب ویل کېږي هغوی یو خوشحالي مناوي یو تهوار مناوي یو اختر مناوي. هغه اختر که ما ورته وګورو دا د شریعت خلاف دی. هغې کې د بېحیایۍ لوی لوی نښې موجود دي. هولي یو قسم ایو ورته وایي په یو بال باندې رنګارنګ اوبه ورړئ. که ستا خور مور لور په محله تېرېږي د هندوانو یو کس راپاسې دی نوجوان د پاسې پې ډک بالټي ورواړو ته ورته څه نشي ویلی. د ما د خبرې مقصد محترم هغه دا دی چې د مسلمان خوشحالي او د غیر مسلمه خوشحالي د مسلمان اختر د غیر مسلمه اختر دې منځ کې فرق دی. محترمو خو د افسوس خبره دا ده نن مونږ د اغیارو نه دومره متاثره یو د غیر مسلمو نه دومره متاثره شو چې نن زما د مسلمان په اختر کې د غیر مسلمه خلکو نښې نښانې موجود دي. څنګه چې هغه خلک یهود او نصارا هغه غیر مسلمه خلک هندو مذهب والا یا نورو مذهبونو والا خلک څنګه چې هغوی د خور او د مور د عزت خیال نه ساتي د لور د عزت خیال نه ساتي د پردې خیال نه ساتي د قرنګ نن زمونږ مسلمان هم که د پردې خبر ورته کې نو سې بیا یې دشمني. لږ شان د خپل معاشرې کې لږ سوچ وکړو محترمو خفه کېږئ به نه مونږ د دې معاشرې خلک یو. د علماء کرامو ډیوټي دا ده ذمواري دا ده چې په معاشره کې کمې غلطۍ یا ما او تا ته به ګوته کوي. څنګه چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو ډاکټر ما او تا ته زما او ستا بیماری ښیي ستا تور جړی دی ستا شوګر دی ستا بلډ پریشر دی تا د پلانکې بیماری ده مونږ په هغې پیسې هم ورکوو ډاکټر له چې ما د خپله بیماری وښایه. د علماء کرام هم دقه شان ذمواري ده چې ما او تا ته به د معاشرې غلطۍ مخې ته کوي. زما او تا کې څه غلطۍ دي معاشره کې نن په عوامو کې کومې غلطۍ دي به زما او ستا مخې ته ږدي د هغې د حل کولو طریقه به هم نه ته ښیي د هغې ګناهونو او د غلطو کومې سزاګانې دي هغه به هم نه ته ښیي. دا د علماو ذمواري ده. نو معرض دا که محترمو خفه کېږئ په دې خبره نه
زمونږ په نننۍ ورځ باندې د ټول نه لوی نقصان دی که نارینه دي او که زنانه دي. نارینه خو زه بیا هم چلو کپړې واچولې یو د سر نه خپو پورې یا چې کوم اندام پټول لازمي دی هغې پټي، خو په هغې کې هم یا دومره لنډي یا دومره تنګي چې هغه مناسب نه وي د نارینهو دپاره. خو عموما او خصوصا دا چې زمونږ د زنانو لباس هغه ما ته خپله چې غیرتي روري خپل خور لباس ته نشي کتلی، چې غیرتي پلاری د خپل لور لباس ته نشي کتلی. دا ولی زما اختر د مسلمان اختر د دې دپاره نه و چې زه دې پکې د الله ناراضه کم. ما یو میاشت روجي ونیولې، یو میاشت مونږ تراویح وکړې، یو میاشت مونږ د قرآن تلاوت وکړو، یو میاشت مونږ د تهجد اهتمام وکړو، یو میاشت مونږ د صدقاتو د خیرات خپل وس مطابق اهتمام وکړو، لس ورځې مسلسل بعضو ملګرو اعتکاف وکړو. د هغې رزلټ دا راووته مونږ به خوشحالي په دې طریقه مناوو چې زما خور دی زما لور دی په داسې لباس کې چې هغه ورته نارینه کتی نشي، د خپل کور نارینه ورته نشي کتی. محترمو دا که یو خوا د زنانو ذمواري ده، بل خوا زمونږ د نارینهو دا ذمواري ده چې کوم د کور مشران دي. په الله قسم د کور د زنانو به د هر مشر نه تپوس کېږي. او که ما ورته هلک شان دی معاشره کې د غلطو ته وګورو، نن که بېعزتي راځي د ما استاد د دې خور او د دې لور د وجې نه راځي. ښه خلک چې بېعزته کېږي د دې خلکو د لاسه بېعزته کېږي. که د پردې اهتمامي د جامه او د پیزار د شریعت مطابقي نو د ډېرو خلکو پټکي به دا به خپو ته نه غورځي، د ډېرو خلکو عزتونه دا به نه نیلام کېږي. محترم ما عرض دا کو چې زما ستا اختر دا به د شریعت مطابقي. بیا دغه لباس نه بعد زمونږ دویم نقصان، یو خوا لباس د زنانو د نارینهو لنډ تنګ د شریعت خلاف، بیا دویم د هغې نه پس لوی المیه او لوی نقصان او لوی تاوان بیا دا د محترمو چې زمونږ او ستاسو بیا رشته دار کورونو ته راځي. دا د ترور زوی دی سله راغی به یې مبارکۍ له راغی، دا د ماما زوی دی مبارکۍ له راغی، دا د پلانکې لیور دی دا مبارکۍ له راغی، دا د پلانکې لیورزی دی مبارکۍ له راغی. نو صاحب به کور ته به راننوځي چې کم خور لور ته ما ته په دې لباس کې کتی نه شو، حق لباس د ما ستا پردي نارینه راننوځي او ورته ګوري زنانو ته. ما ته به د خپل خور په د خپل لور باندې غیرت کوو که به نه کوو؟ محترمو که ما ورته هلک شان دی سوچ وکړو نو ګورئ دا خبره ډېره لازمي او ضروري دي، په دې باندې عمل کول ډېر لازمي دي. الله رب العزت دی د هر چا د کورونو د حیا او د پردې حفاظت نصیب کی. خدا هغه لومبې کړی دي بے حیايي د لباس د شریعت خلاف د لباس نه شروع کیږي، او بیا دویم د پردو نارینهو د اختلاط د وجې نه شروع کیږي. ما پیره مخکې مې یو حدیث ذکر کړو، حدیث مبارک کې د داسې کس بخشش نه کیږي کم کس چې دیوس دی. حدیث مبارک کې دغه دپاره لفظ راغلی عربی کې دیوس. بعضې وخت کې اکثر زموږ د عوام په سوشل میډیا باندې یو خبره کوي، دا مولیان کنزل کوي، خلکو د دوسان وایي. د الله پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه کس ته دیوس ویلی کم کس چې د خپل خور د مور د لور د خپل زنانو د هغوی د دې خبرې خیال نه ساتي چې دوی سره ملاقات په خیرالی لیدل کتل کور ته څوک راځي او څوک د کور روزي د دې خیال نه ساتي، داسې کس ته دیوس ویلی شوی دی. موږ پښتانه ته دیوس وایو.
موتا هم وایو مونږ پښتانه یو که چېرته چاره د په لار کې د اوس وي بیا پې جنګ کوو مړی پې کوو خو ما تا ته پیغمبر چا د اوس ویلې لږ شان د سوچ وکړو د خپل کور ماحول سم کو په الله قسم دا منت کوم دا تاسو ته نه دا زه اول خپل ځان ته ویم ما ته هر چا له خپل کور لومبې جوړول پکار دي محترمو دا نننۍ خوشحالي دا عبادت دی په نننۍ روز باندې خفګان د خفګان اظهار نه دی کول پکار البته که یو سړی په دې اظهار خفګان کوي چېرې مانا رجوع کې غفلت شوی دی کمی کوتاهي رانه شوی دی الله ته دې وجاړي الله ته دې منت زاری وکړي الله به دا کمی کوتاهي معاف کړي او داسې د خفګان اظهار صحیح دی ممنوع نه دی محترمو دویمه خبره ما دا ذکر کوله دوه د خوشحالۍ موقع دي ورکوټ اختر او غټ اختر او په دې کې ما تا ته د 2 رکعاتو واجب منځ کولو حکم شوی دی دا منځ واجب دی په دې کې تکبیرات زواید چې کم دي په هر رکعت کې 3 تکبیرات سیوایی دي د دې خبرې دپاره چې ګورې ما پتا خوشحالي راوسته د الله لوی رنه کې الله اکبر په عام منځونو چې سیوا دی د دې دپاره چې ګورې بنده د الله نافرماني ونه کې د الله نه بغاوت ونه کې او حدود مات نه کې کم چې تا دپاره مقرر شوي دي او حدود به نه ماتې خوشحالي به کې د شریعت مطابق کوه دا خوشحالي د تا دپاره عبادت دی شریعت ما او تا ته دومره پورې تعلیمات راکوي د چا په کور کې غم شوی دی د هغه کره په نننۍ ورځ غم راځی له مزه دا مه وایه چې الله دې پلانکي وبخي او دا ړومبی اختر دی د دې شریعت اجازت نه راکوي بلکې دا قبیح عمل دی چې ستا پتا دی خوشحالي 15 منټه پس ته خوشحالي کې او بل ته پلار نیکه رشته دار کم وفات شوي هغه ورته وریاد کې د هغه خوشحالي په غم بدله کې نو محترم عرض مې دا کو چې خوشحالي به کې خو الله به نه یېری د الله بړایي به نه یېری داسې کارونه به نه کوي چې پای باندې الله ناراضه شي د شریعت مطابق خوشحالي پکار ده آخري خبره په مسجد کې مونږ اکثر دا خبره بار بار کوو د مسجد آداب او شریعت ما او تا ته کم احترام ښودلی د هغه به ګورې مونږ نه خرابو که مسجد نبوي دی که مسجد حرم دی که د ما او ستا د مسلمانانو جوماتونه دي د دې به ډېر اهتمام کوو د آدابو خیال به ساتو بعضې خلک د جومات بې ادبي وکړي دا ډېر د نقصان خبره ده تاسو بله شپه وکتل په حرم شریف کې بعضو خلکو چغې ووالې اختلاف د سیاست په خپل ځای باندې خو د داسې مقدس مقاماتو بې حرمتي کول د هغې عزت پامال کول احترام پامال کول په الله قسم دا د مسلمان شان نه دی چې سړی دی په داسې مقاماتو کې شریعت ما او تا ته د خپل مسجد متعلق وي دومره تیزې خبرې هم نه کې چې اواز دې چوت شي د ضرورت مطابق خبرې هم لږې کې مختصر به کې د ضرورت نه زیاتې خبرې به بالکل نه کې چې کم بې مقصده خبرې دي د هغې څه ضرورت نشته دا خبرې به نه کې که هغه خپل جومات دی که هغه داډي جومات دی او که هغه حرمین دي په یو ځای کې مو داسې خبرې نه کې بیا وروسته تیز اواز په چغه خلک پسې اوازونه کول دې خو شریعت بالکل منع فرمایلی ده بلکې احادیث مبارکو کې تر دې پورې راځي چې کله خطبه شروع وي د خطبې په موقع باندې به د چا په اوږو نه راوړي یوه دویم چا ته به د چپ شه
आवाز هم نه کوي چې یو سړی خبرې کوي هغه دوه لګیا دي خبرې کوي ته به دا نه وایې چې چپ شه آواز به نه ورکوې که په اشاره پوه شو ښه ده که په اشاره نه پوهېږي آواز به ته نه کوې ځکه ستا د آواز هم د شریعت خلاف دی نو عرض مې دا کوم محترمو مبارکي دا نه لازمي ده نه فرض ده که یو سړی وایي چې دا لازمي ده دې ته بدعت ویل کېږي چې دا لازمي ده ور دې نه کړه نو ته ګناهګارېږې دې ته بدعت ویل کېږي شریعت کې ځان نه یو حکم جوړول البته که سړی چاته مبارکبادي ورکړي نو دا سمنه نه دي ور دي کې خیر دی خو لازمي به نه ګڼي دا کومه خبره چې مې وکړه دې دپاره چې مسجد کې خلک مبارکي کوي یو بل ته ورته غاړه وځي دومره شور جوړ شي چې د مسجد ادب او احترام پامال شي دا د الله کور دی که په دې کې په اختر کې هم شور نه دی پکار بغیر اختر نه هم په دې کې خبرې او شور نه کوو دې وجې نه پکار دی چې سړی د پیزار ځای ته واوړي هلته که بیا مبارکي کوي او که ګړه بړه کوي که سنت معانقه کوي او که مصافحه کوي هر څه مناسب دي بیا الله رب العزت موږ تاسو ته د اختر په صحیح طریقه د تېرولو توفیق را نصیب کړي په دې اختر کې به خپلو بچو باندې خصوصا نوجوانانو باندې یو رحم وکړي د ضرورت نه زیاتې پیسې مه ورکوئ او کم نوجوانان چې دي هغوی ته داسې اجازت مه ورکوئ چې څه یې خوښه یې هغه دې کوي اکثر چې راځي بیا یې فساد کړي اختر را باندې اور سکور کړي یا بل خوږ کړي یا په خپله خوږ شوي د موټر سایکل احتیاط سره کوي ضرورت دي سړی ګرځي د احتیاط سره ګرځوي ورنه دا خودکشي ده د ضرورت نه زیات سپیډ وخل دا خودکشي ده محترم الله رب العزت ټول ته به دې خبرو باندې عمل لا نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین